من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. تیر جمعہ د دې میاشتې په مناسبت مې درته د ابراهیم علیه السلام څخه بعضې خبرې کړې وې چې په زندګۍ کې په انبیاو باندې ډېر امتحانونه راځي، او بیا خصوصا په حضرت ابراهیم علیه السلام یو څو غټ غټ ازمایښونه امتحانات راغلي دي. په هغې کې د بعضو امتحاناتو تعلق د دې ذوالحجې سره دی، کوم ته چې د لوی اختر میاشت وایي، را روانه میاشت. نو ما ویلو چې ابراهیم علیه السلام سره د خپلو دواړو بیبیانو شام ته ورسېد. دې دې پورې مې خبره کړې وه. یو دې دی، یو ورسره خپله مشره بیبي ده چې د تره لورې هم ده، حضرت ساره رضی الله تعالی عنها، او یو په لاره کې د مصر بادشاه چې ورته کومه بخشش وکړ، څوک وایي لور وه د بادشاه، څوک وایي وینځی وه بیبي هاجره، یو دا وه. اوسېدل په شام کې کوم ځای نن سبا چې بیت المقدس ورته وایي، پخوا دا علاقه ټوله په شام مشهوره وه. الله پاک د شپږو اتیاو کالو په عمر کې حضرت ابراهیم علیه السلام او د کشرې بیبي له بچی ورکړ. عمر کې بعض علما سے اختلاف کوي، خو شپږ اتیا عمر عموما اکثر علما ذکر کوي. اسماعیل نوم یې وله کېښود. بعض علما وایي چې دا د عبراني او د عربۍ نه مرکب لفظ دی، چې الله ته به سوال کو نو وی اسماعیل په عبرانۍ کې الله ته وی اسمع، زما دا خبره قبوله کا، دا زوی راله راکه الله. رب هب لی من الصالحین، الله ما ته یو صالح بچی وبخا. نو چې دا به وی نو اسمع معنا د ما دا خبره واوره، یعنی دا خبره د ما ومنه، الله قبول یې کا. ایل الله ته وی په عبرانۍ کې بچی الله ورکړ، نو مې ورته همغه اسماعیل کېښوده. ما ویلو چې عموما د دوو بنو منځ کې جګړې راځي. جګړې شروع شوې او بیا د دې بچې مو د مشرې بیبي بچې م نو هغې حضرت ابراهیم علیه السلام باندې شرط ولګو چې زه دا یو ځای نوسو. ابراهیم علیه السلام ډېر انتهایی صابر و. قرآن کې الله په خپله صفت کوي: ان ابراهیم لأواه حلیم. الله تبا هر وخت آه کول، زاری به کوله، فریاد به کو، ډېر انتهایی صابر دی. عقلمند معنی هم ده او د صابره معنی هم ده، هوښیار هم او صابر هم. اوس په دواو کې حیران دی چې خدای څوکم مشره بیبیم نشم لرکولی ځان نه، قرباني یې کړې ده. ما چې څنګه وطن پرېښود، دیم را سره وطن پرېښود، مور پلار دیم قربان کړل، وطن یې قربان کو. دا دومره لوی مزل د عراق نه شامه پورې دا دی برداشت که ما سره، دا هم نشم پرېښودی. او کشر بیبي د عمر یې کم دی، بادشاه را بخلی ده او بچې دی ورسره، اوس خدای هم نشم قربانولی، دا به څه کوم. نو الله سره یې مشوره وکړله، الله حکم ورکړه. دا دویم امتحان شروع شو. یو هغه امتحان و چې اور کې وغورځولی شو، بل هغه امتحان و چې د مصر بادشاه په بیبي حمله وکړه. دا دریم امتحان دی، دا سخت امتحان دی. الله ورته حکم وکړه: زه دا بچی دیم والا او دا کشره بیبیم زه درته یو ځای ښیم، دا لرې که یو بل نه، دومره یې لرې که چې د یو بل عوام پې نه لګي. ځان سره یو بتکي کې اوبه واغېستې،
یو تیلی کې خوراک ستوان کجورې واغېشتل هر څه خوراک شو او دا کشره بیبي او دا ماشوم بچی په اوښ باندې سواره کړل او روان شو دا الله هدایات دی پیغمبر ته الله هدایت کوي یا علما سو پوی چې جبریل علیہ السلام به ورته لارې ګودرې ښودلې خیر پیغمبر ته وحی کېږي دا سب لرې خبره نه ده را روان دي د شام نه موجوده چې کوم دی بیت الله د مکه مکرمه دې ځای ته راورسېدل دا شاړ او دشت علاقه وه اسم پې نو بخاری شریف کې راځي هیڅ نه څوک جواب کوونکی او نه اواز کوونکی هیڅ څوک هم نو آبادی په میلونو په سلګونو میل آبادي نشته په سلګونو میله نه انسان شته اوبه نشته چې یو ځای کې اوبه نه هلته به اوسېږي څوک څنګه نه اوبه شته نه سړک شته نه لار شته هېڅ هم نشته سخت حالت دی دا چې کوم ځای موجوده بیت الله دی دې سره خوا کې یو اونه وه شاړه هغه اونه چې په دې دشتو شاړو ځمکو کې زرغونېږي دغسې یو اونه وه د الله په حکم باندې هغه خپله بیبي هغه بچی د هغه اونې لاندې کېنول بلکې بعض علما وایي چې اوښ بل خوانه ته هم دقه ځای له راغی دوی دا اوښه شړله وه هغه هم هغه ځای کې کېناسته نه تله الله د طرف نه وحی وشوه چې همدغه د ځای دی او دا بچی دې هم دلته پرېږده او دا بیبي دې هم دلته پرېږده او دا خوراک ورته کېده ته ځه خپل شام ته دا ټیک ده چې د پیغمبر په الله پورا بروسه او اعتماد او یقین او د ابراهیم علیه السلام اعتماد یقین خو ډېر مضبوط و الله قرآن کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ماشوموالي کې دله ما هدایت ورکړی د هدایت لوی مرکز د انسان زړه دی زړه ته چې کوم هدایت ورکړي چې هغې ته یقین او ایمان وایي ایمان مضبوط و یقین مضبوط دی په الله خو فطري تقاضا ده چې انسان باندې هغه هیبت او یره خامخا راځي او خفګان هم راځي بچی هم کېښوده بتکې هم کېښودې ترې را روان شو بیبي خو پوه شوه چې دا خو د مونږ یوازې پرېښود اوښ مهار یې ونیو را روان دی اوس چې کوم ځای مروه ده باب المروه په دې سایډ باندې راووته او دا چې کوم د مدینې چې مکې مکرمې مقبره ده جنت المعلا ورته وایي حجون هم ورته وایي په دې طرف را روان بیبي ورپسې را روانه شوه اواز ورکوي ای سړیه موږ د چا ته پرېښو او ته چېرته ځې زموږ نه او دې ماشوم سره به څه کومه دې بچي سره څه وکړم دا لږ غوندې خوراک خلاص شي ته چېرته ځې راځې بیا نه راځې موږ یوازې پرېږدې څه کوې جواب نه ورکوي نیغ روان دی جواب نه ورکوي ولې ابراهیم علیه السلام رحم دی له ډېر زیات چې که زه محکوم خو مالم جاړه راځي دا ښځه هسې هم دړمنه ده نو بیا به نور هم دړمنه شي نو غږ نه کوي روان دی چې سړي باندې غم وي او د زړه غم وي د هغه د خولې نه خبر هم نه خېږي روان دی دا بیبي والا بیا بخاري شریف کې حدیث دی امام بخاري څو ځایه دا حدیث راوړی دی بیا آواز ورکوي موږ د چا ته پرېښود اخر زه به د ماشوم بچي سره به څه کوم تا زه یوازې په دې دشت و بیابان کې پرېښودم بخاري شریف کې راځي داسې دشت و بیابان چې مرغۍ نشته نو انسان خو څه کوي مرغۍ نشته ولې مارغان د اوبو له راځي دغه علاقې کې اوبه نشته چې اوبه نشته نو مارغان دغلته څه کوي حیوانات څه کوي هېڅ هم نشته په میلونو نو یوازې لوږه ده تنده ده یره ده حیوانات را نشي زمري یا نور څه درندګان را پسې را نشي دا به زه څه کوم دې غږ نه کوي بیا روان دی هغې بیا ورمنډه کړې موجوده چې کوم باب المروه یې دې نه لږ غوندې چې واوړېدل دغه دی مخکې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و اوس هغه کور نشته ختم شوی دی تاریخ لیکي دقه ځای پورې ورپسې دې منډه وواله اخره کې لمن نه کلک راونیوه اشاده لمن نه ای سړیه تا ته ویم که نه زما خبره نه اورې ته مونږ چا ته پرېږدې او دا ته څه کوې مونږ سره دا بچي سره څه وکړم او ما سره څه کوې عمر هم کم دی او ماشوم دې دې سره به زه څه کوم ته نه ګورې دې ته د علاقه کې څوک دي رشته دار نشته پردی خپل نشته څه کوې غږ نه کوي اخره کې بیبي هوښیاره وایي الله امرکه هغې ته خو پته وه چې د خدای پیغمبر دی او دې چې څه کار کوي د الله په حکم یې کوي آیا الله درته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام دا سر داسې وړقه نور خبرې نشي کولی دړمن دی دړمن خبرې نشي کولی سر یې وړقه و چې سر یې وړقه نو لمن یې ورته پرېښوده د بیبي ایمان ته هم ګوره وایي ښه چې الله ویلي دي الله لا یضیعونه مونږ به نه ضایع کوي چرې به مونږ الله ضایع نه کړي
جون دی د پیغمبر سره تیر شوی دی. پیغمبر سره جون تیر شو نو ایمان به هم هغسې وي چې کوم پیغمبر والا ایمان دی. هغسې خو بیا هم نشي کیدی ورنږدې به یي. صحبت اثر لري. ډېر خلک چې هغه د نیکانو خلکو سره جون تیر شي خو اثر وانه لي. نوح علیه السلام زوی دی د پیغمبر زوی دی، اثر یې وانغېست. د لوط علیه السلام ښځه د پیغمبر بیبي ده خو اثر یې وانغېسته. قوم چې څنګه هلاک شو هم ورسره هلاکه شوه. د نوح علیه السلام زوی هم هغسې قوم سره غرق شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب او د نبی علیه السلام پرورش یې کړی دی، اثر یې وانغېسته. بیبي اثر واغېسته. بیبي هاجرې اثر اغېستی دی. وایي ښه الله ویلي وي او الله لا یضیعونه، الله به مونږ چارې ضایع نه کړي. زه په مخه دی ښه، زما په الله یقین دی. واپس راله کېناسته. ابراهیم علیه السلام چې لږ اخوا شو چې د خپل بچی او بیبي ورته نه ښکاري، یو غونډۍ ته وخت او الله ته یې مخ کړی او ډېر په دردناک اواز د الله نه سوال کوي. قرآن کې الله فرمایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الله په یو دشت و بیابان غیر کاشت علاقه کې الله ما خپل بچي پرېښودل. الله اهل و عیال مې پرېښودل، هېڅ هم نشته. الله فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. الله څوک وله راوله؟ ما ته خو ستا اډر دی، زه خو دې لاړم شام ته، خو الله څوک وله راوله؟ پروردګاره یوازې به دا څه کوي دا غریبانان؟ دا پیغله ښځه به څه کوي او دا ماشوم به سره پروردګاره څه کوي؟ ګیله نه کوي الله نه چې ستا په حکم نه. د الله په حکم کې رد راولي چې الله ورته دا دی یاد که دا نه وایي چې خدایا خیر دې لږه ګزاره را سره وکړه. همدې شام کې به اوسم یو بل نه مې داسې یو پرلنګ لرې کړم، یو کور به یوې له جوړ کړم، بل کور به بلې له جوړ. الله داسې نږدې بل کلي ته به بولم چې څوک سړي خو پکې وي که نه. نه نه نه، عشق دې ته وایي چې عاشق تماشق وایي دا کار وکړه نو ها چون چرا به پکې نه کوي. عربی کې ورته لیمه وایي، مونږ پښتو کې ولې وایو، ولې به نه وایي. لیمه تأمروني، دا ولې دا حکم کې دا به نه وایي. ولې دا ولې ټکي پکې نشته. عشقانه بیماری کې ولې ټکي نشته. الله حکم وکړه داسې کوه، ډېره ښه. 2 رکعته مونځ سهار کوه، ټیک شوه. ماسپښین یې 4 کوه، ټیک شوه. ماښام یې 3 کوه، ټیک شو. دا پکې نشته چې دا 2 ولې کوم او 4 ولې کوم او 3 ولې کوم. د الله حکم دی، بس خدای ته پرې خوشحاله دی کوم. نو ابراهیم علیه السلام دا ویلی شو، درخواست کولی شو چې الله تا خو ما ته اډر وکړو چې دا دشت و بیابان ته بوځه. پروردګاره دا به څه کوي هلته؟ دا بچې به څه کوي؟ خدایه ما ته دا حکم بدل کوه. لږ نږدې دی راته وښه چې هلته بوځم چې زه خو له نږدې ځم راځم که نه. الله اډر ووایي ډېره ښه ده، راوسته. خو چې ځي روانېږي تاسو خپله سوچ وکئ. پیغمبر دی، ایمان مضبوط دی، یقین کلک دی، لیکن هغه فطري تقاضا ده چې دې غریب به څومره دړمن رواني. د ده په دې زړه به څونه بوډا سپینګیري هم دی. بیا داسې هم نه ده چې ګنې ځوان زلمی دی زړی مضبوط دی. دغې وخت کې ماشوم بچی دی 6 کالو کې شوی دی، ممکن د 7 کاله او یا 8 کاله عمر یې دی. بوډا سپینګیري خپې لاسونه لچېږي، سپینګیري هم دی. دې وخت کې به تاسو خپل اندازه ولګوئ چې ماشوم بچی ښځه په بیابان پرېږدي، دا هر څه یره کېدی شي او دې ته روانېږي چې څومره یره به یې په زړه کې او څونه ټینشن به یې او څونه پریشاني به یې چې خدای څه به کېږي. نو زر والا ګیله نه کوي د الله نه. ربي انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الله سله مې پرېښودل. خدای یو سوال ده نه کوم، دا نه وایي چې خدای ته حفاظت وکړه. عجیبه الفاظ وی ربنا لیقیموا الصلاة. خدایا ته پې خپل عبادت وکړه، مونځ ته مایل کا چې ستا عبادت وکړي. الله ورته ویلي چې دلته به یو کور جوړومه. الله چې هغه کور کې ستا عبادت وکړي. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. خدای څوک پله راوله. افئدة من الناس، علماء وی دا من لفظ عجیبه لفظ دی. څه خلق وله راوله، څه خلق. که دا من یې نه وی ویلې د دنیا خلق به ټول دغلته بیا تلل. اوس ورشه وګوره فاجعل افئدة من الناس، هغه وخت کې هېڅ حکم نه و. د مکې ښار دی، ګوره څونه آباد دی، په میلیونو آباد ښار. او د دنیا خلق ور روان دی چې ځای نشته په مکه کې. جومات ډک دی
لاندې چتونه دې خانې ډکې دي، نو ورپسې لومبې چت ډک دی، نو پسې دویم چت ډک دی، نو دریم چت ورپسې ډک دی، نو بار بیانه بانونه ډک دي، نو دې ورځو کې خلک په سړکونو باندې بار منځونه کوي. او یا لکه اتیا لکه خلک راغونډ شي، دا یوازې دې وخت کې نه په رمضان کې، او مخکې به د رمضان او د حج نه علاوه په نورو ورځو کې څه ګزاره کېده، خلک به کم. اوس هغه شی ختم شو. د ابراهیم علیه السلام دعا ده، او د کال په کال زیاتېږي، کال په کال. هغه زمانه کې لږ و، بلکې زیات شو. د نبي اسلام زمانه کې هغې نه زیات شو، ورپسې هغې نه زیات شو، ورپسې هغې نه زیات شو، قیامته پورې روانه ده، سلسله روانه ده. فاجعل افئدة من الناس، الله د خلکو زړونه د رامایل کې، خو من الناس د ټولو نه، د بعضو خلکو. من نوې راغلی نو بیا به وي څوک پاتې نو ټول بتلل. او بلکې زما ذهن کې یو ټکی راځي، فجعل افئدة من الناس، زړه ذکر راغلی دی، د وجود ذکر بیا هم نه دی راغلی. نو که څوک ځي نه خوړه بیا مایل دی، دا چاړه کې سوچ دا دی چې لاړی تهوی الیهم، خدای چې وله ورځي. وارزقهم من الثمرات، الله یو بتکې مې ورته پرېښې دی د اوبو، او داسې یو بوټی غوندې تیلی مې ورته د خوراک پرېښې ده. خدای دا خو خلاصېږي، یو ګروس کې به خلاص شي. فارزقهم من الثمرات، میوې وله خدای ورکړه. غنم جوار سوال هم وله نه کوي، غنم به بیا څه جلندې له وړې او میده کوي، به ډوډۍ به ترې پخوي. جوار به څه په میچنو پسې ګرځوي او میده کوي، به ډوډۍ به ترې پخوي، او اور به وله ګوري، او غوښې به وله ګوري، او خپیتي به وله ګوري. نه وارزقهم من الثمرات، خدای میوې ورکړه. میوه داسې شی دی چې نه هغه ګلو ته ضرورت شته، او نه انګولې ترکارۍ ته د خوراک ضرورت شته. میوې وله خدای پاکه ورکړه، نه په هغې کې میچنو ته او بل څه عمل ته ضرورت شته. وارزقهم من الثمرات، میوې ورکړه. هغه دعا قبوله ده. نن راشه مکه مکرمه کې د دنیا میوه، په ټوله دنیا کې داسې میوه چې دنیا په ګوټ کې وي، هلته به موجود دی. منډی د مکې مکرمې ته لاړم، یو ملګري بوتلم چې مې وکتل، ما وی خدایه نو ابراهیم علیه السلام دعا قبوله. نو یو شی داسې څو قسمه کیلې دي، یو قسم نه دي، څو قسمه سیوان دي، نو څو قسمه انګور پراته دي. انځر داسې تازه دلته موږ په دې بانډو میارو کې چې د انځرو بوټي دي نه مونو، تازه په ډبو کې بند اعلی قسم تازه انځر پشم پې د پاسه پروت دی. انځران یو قسم نه، څو واړه واړه او غټ غټ انځران پراته دي، نونه شپاته پراته دي. د دنیا یو شی داسې شی نشته چې هلته کې نه. داسې میوه په هره زمانه کې سټرابري ده، او بل شی دی، او بل شی دی، او بل شی دی. او د مختلفو ملکونو، دا د امریکې میوه ده، او دا د چین میوه ده، او دا د پاکستان میوه ده، او دا د مصر ده، او دا د ترکیې نه راغلې. د دنیا قسم قسم میوې. دعا قبوله ده. مونږ ته ګرانه ده، هغې ته بیا ارزانه هم ده. 15 روپۍ چې ورکړي دومره کاټن راوچت کړي. مونږ ته خو 15 روپۍ نه ډېرې جوړې شوې که نه، هغې ته خو 15 روپۍ دي. د 200-300 روپو میوه چې والي موټر یې هم نه شي وړی، دومره سامان پکې ځای شي. وارزقهم من الثمرات، خو څه دپاره الله؟ لعلهم یشکرون. خدای یو ماده به پیدا کې چې کله میوه خوري او چک ته وایي چې ورسره وایي الحمدلله، چې ستا شکر ادا کوي. ناشکری له نه خدای پاک. که خبره له ما اولاد کې ناشکري وي چې میوه ورنه کې، میوه ورکه خو شکریې دپاره، دې دپاره چې د ما د اولاد ستا شکریه ادا کړي. ضمناً دې خبرې ته اشاره شو چې خدای زما په دې بچو کې د شکریې ماده مو واچوه. دا دعا یې وکړله او روان شو. لاړ چې لاړ، بیبي هاجرې سره ماشوم بچی په غېږ کې دی، او پی وله ورکوي، اوبه خلاصه شو، او چې کم خوراک و هم خلاص شو. نو د مور چې خوراک خلاص شي، نو په سینه کې پی ختم شي، پی ختم شي. په دې غریبې تنده راله، خو خپله خو برداشت کوي. بچی خو برداشت نشي کولی. اسماعیل ماشوم دی، پی ورته یې واچو، پی نشته جاړي، هوګیم دی او تګیم. چې د کم سید نه یارېدل هغه یاره غالبه شو. خدای اوس به څه کوي؟ بچی په ځمکه سملاو، چغې وایي ماشوم، اوړي راوړي ټوپونه وایي. مور داسې بچي ته زړه کم ځای نیوي شي. او بیا دشتو بیابان کې زه چې څوکي، خو فریاد به ورته وکړې، فریاد والا هم څوک نشته انسانانو کې، نه نشي نیوی. یاره ګورم دې مخامخ غونټۍ ته انسان خو دلته نشته، که چرتې په لاره څوک ځي، او مال یو ګوټو به خو راکړي دی بچي له. او صفا غونډۍ ورته نږدې، نور غرونه ډېر، خوا جبل هندي دی، خوا جبل بې قبیس دی، خو دا غټ غټ غرونه دی، هغې ته ختل ګران دي. او دا کوټې غوندې غونډۍ ده ورسره خوا کې صفا هغې ته وختل.
الحمدلله وکته داسې یو خوا بل خوا څوک نشته، داسې مخامخ ورته یو بله غونډۍ 2 فرلانګه کې ښکاره شوه، مروه ورته وایي. هلته ځم که په لاره څوک یې، خو چې کله دا د دې غونډۍ نه توخته نو هم دې بچي ته ګوري، او چې کله روانه شوه د دې غونډۍ نه نو بیا هم په شا دې بچي ته ګوري چې بچي خو به مې مري، خو هسې مري. زه اواز خو به نه اورم که نه د سختۍ. نو لار کې پکې یو خوړ غوندې اوبه پکې نه وې، خو باراني اوبه به پرې راتلې، هغه جوور و چې هغې ته به کوزه شوه، بچې به نه ښکارېد، نو منډه به یې کړی. نو چې بیا به د خوړ نه وخته نو بیا به یې په شا شوه، بچي ته هم کتل او غونډۍ ته وخته، نو هلته ګوري بیا څوک نشته. بیا دغسې راله صفا ته، بیا مروه ته 7 چکرې ولګولې. میانځ کې خوړ کې منډه وی او بیا عام رفتار باندې دی، چا ته بچي پسې ګوري. خو چې د مروه غونډۍ ته څنګه او چغه وایي چې صفا ته م رسي او مروه ته م رسي، نو اواز هم کوي ای خلکه که څوک زما دا اواز اورې الله دپاره خدای دپاره ماشوم بچی دی را سره زما مدد وکړي. دلته م چغه وایي، هلته م څوک دی چې مدد وکړي بې د الله نه. بې د الله نه فریاد اورېدونکي داسې موقع کې شته نشته، او نه بغیر د الله نه څوک امداد کوونکي شته. چې مروه ته ورسېده نو اواز یې واورېد. چې اواز یې واورېد نو دا ځان سره سوچ کوي څوک یې، ای د الله بنده څوک یې، ماله چا اواز راکړه. نو بیا ولا بیا اواز واورېده نو دا بیا غلی شوه، او دې خپل ځان سره سوچ کوي. بعضې وخت کې سړی د دې خپل وجود دا حس محسوسوي، او د دې خپل وجود دا شور دی غوږونو کې بنګ بنګ غوندې محسوسوي، نو ځان ته وایي چې لږ ارام سره شمه چې دا اواز واورم. سړی نینې خو اواز باندې پوه شوه چې دې خو یې توجه پیدا شوه، د ماشوم هغه دغه قلار دی، او چې ویې کتل د ماشوم سره یو سړی ناست دی، په یاره هم شوه، او په دې سوچ کې م راغله چې د ماشوم د اواز بند شوی دی، مړ دی، او سړی څه کوي. را روانه شوه چې راله ماشوم له راورسېدله. بعضې علما لیکي چې سړی غیب شوی و، څوک وایي نه هغه سړي وله اواز هم ورکړ، او دا جبریل علیه السلام د انسان په شکل و، اواز یې ورکړ چې فکر مه کوه، الله به تا چرته هم نه ضایع کوي. دې ځای کې به ستا په دې بچي خدای یو کور جوړوي، او په دې ځای کې به الله ستا د دې بچي د نسل خوروي، هېڅ غم چې ونه کړي. او څوک وایي چې نه کوم وخت کې دا راتله بیا هغه غیب و، خو جبریل علیه السلام راتلو سره خپل وزر باندې لږه غځی وواو، اوبه پکې پیدا شوې. چې اوبه پیدا شوې، بعضې علما لیکي جبریل علیه السلام په خپله لپه اوبه راواغېښتې، او اسماعیل علیه السلام یې په دا خوله کې واچول، ویې څڅولې په خوله کې، او ته لاړ. هغه خولې ته خو اوبه ور ورسېدلې، هغه قلار شو. مور چې څنګه راله زر زرې بندی واچول، او په لپو لپو اوبه رالې، هغه مشکیزه چې ورسره او بتکې په هغې کې اچوي چې د اوبه رانه خورې نه شي، لږې غوندې اوبه دي، او دا ونه بېږي خورې راره نه شي. نو لګیا د هغه چې کوم مشکیزه ورسره ده هغې ته زر زر ډکه کړه، خولې وله وتړله، او لګیا د بندې ورته چې اوبه رو رو اوچتېږي، اوبه را خوټ کېږي رو رو، او دا ورته رو رو بندې اچوي بندې اچوي چې د اوبه رانه خورې نه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یرحم الله اسماعیل، وی الله یې د اسماعیل په مور باندې رحم وکړي. که چرته دې اوبو ته بندې نه وي اچولې، نو نن به د زمزم اوبه د دنیا ګوټ ګوټ پورې خلک سیراب کړی. زمزم زمزمانه بندې شه بندې شه. دا د زمزم اوبه د اسماعیل علیه السلام د خپو هغه اثر شو چې هغه وخت پیټه کولې، او د جبریل علیه السلام د وزر اثر شو، او داسې برکتي اوبه الله پیدا کړې چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي الزمزم لما شرب له، وی چې کوم مقصد له زمزم چا اوس کړي الله به هغه مقصد وله پوره کوي. او یو بل حدیث کې راځي چې بې د مرګ نه علاوه د هرې بیمارۍ علاج دی د زمزم اوبه. او په ټوله دنیا کې اسمانونو کې په جنت کې د زمزم د اوبو نه بهترې اوبه نورې نشته دی. حتی علما لیکي د حوض کوثر د اوبو نه هم دا بهترې دي، ځکه د نبي علیه السلام مبارک شق صدر چې شوی دی چې سینې وله شلول او ایندلی زړه مبارک ورته، نو ټول سامان یې د جنت نه راوړي، اوبه د زمزم استعمال شوي. نو که په جنت کې هم د دې نه بهترې اوبه وې، نو بیا باید چې د جنت نه یې وله اوبه راوړلې وې. فایدې پکې دا دي چې تنده دې ختموي، لوږه دې ختموي،
ډېرو بزرګانو پې تجربې کړي دي، شپږو میاشتو پورې هغې خوراک نه دی کړی، صرف د زمزم اوبې استعمال کړي دي او د زمزم په اوبو یې ګزاره کړې ده، صرف د زمزم اوبه. غذاییت پکې دی، د میوو اثرات پکې دي، د ډوډۍ اثر پکې دی، د کم چې د دنیا د انسان وجود ته د کومو طاقتونو ضرورت دی پکې شته د زمزم په اوبو کې، او ورو روانې دي. نو داسې خاصیتونه د زمزم په اوبو کې نه پکې شګه راځي، نه پکې خله راځي، نه څښا کېږي. په دې باندې یو ځل په اخبار کې سوال راغلی و، هغه سوال چې ته بارملکي اخبار کې بیا زموږ د اخباراتو د نقل کړی چې د زمزم اوبو کې یو دا دی چې دا چینه اوچېږي نه، د اوبه اوچېږي نه. دویم دا دی چې دې کې شګه خړه نه راځي. دریم دا دی چې دا ټول عمر هم پرتې وي نو دا څښا کېږي نه. دا ولې څه چل دی پکې؟ اوبو کې د نورو کې چې لاس ووی که لاس دې نه میوالې څه موده پس د اوبه دس د لوښي کې واچوه نو څښا به شي، بوی به شروع کړي. او دا خلک راوړي په ټپکو کې ګوتې هم پکې ووایي، لاس هم پکې ووایي، هغه ټپکې انځلې هم نه وي او شل او 13 کاله پرتې وي، نه څښا کېږي. زموږ مولوي صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کې په 1956 کې د حاجي صاحب سره یو ځای حج ته تللی 1956 او د هغه ځان سره په هغه زمانه کې اوبه راوړی وې، هغه زمانه کې ځان سره اوبه راوړی وې زمزم. او زموږ یو رشته دارو هغې کره یو زمزمې پرته و، د ټیم اوس که پلاسټک وي او مخکې به د ټیم داسې لوښي به هغې کې وه. نو یو رشته دار وفات شوی و، نو هغې له هغه اوبه د زمزم راواغېښتې، نو چې ما هغې باندې م واچولې او باقي مو لوښي کې واچولې، صرف د ټیم خوند پکې و، د ټیم خوند، باقي هغه اوبه وې چې څنګه تازه د زمزم اوبې. چېرته 1956 او چېرته اوسنی حالت ته ګوره، څښا کېدو والا نه دي. هر وخت پې موټر لګېدلی دی او په حرم کې دا 40 لکه خلک یې څکي، نور یې اوبه نه څکي، همدا څکي. او نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې کله څکې نو دونه ډېرې وڅکئ چې پختیم پې راوپړسېږي. دا هم پکې نشته چې لږ اسکه ګورې یو کوې دی، نه ډېر اسکه. نو خلک یې د شفا په نیت څکي، نو که اوبو ته حاجت ني بیا هم څکي. سعودي حکومت ګیلاسونه ورسره د پلاسټک ایښودي او کولر دی او یخې بیلې دي او تازه بیلې دي او صاحب انخطي ورته دا خلک په یو ګیلاس نه تږې نیم خو د برکت دپاره څکم، تږې نیم خو د حاجي صاحب داسې ده که نه، تږې نیم خو برکت دپاره څکم، تږې نه دی خو څکي. پیغمبر مبارک فرمایي ورڅکا، تږې به نه خو څکا، چې جومات ته راځي څکه وي، طواف وکړې بیا څکه، ور ترغیبات ورکوي د څکلو. او جناب دا لکونه خلک دي مدینه منورې ته روانې دي، په مدینه منوره جومات د زمزم د اوبو ډک دی، په جده کې په جوماتونو کې زمزم اوبه پرتې دي، په مدینه منوره کې مې په نورو جوماتونو کې زمزم اوبه لیدلې دي. او دا څومره حاجیان چې راځي دا په لکونو حاجیان ځان سره یو دوه ټپکې را په اوبه کړي، پاکستان ته بنګلادیش ته امریکې ته کابل ته یو کابل خو یې وړي، دا اوبه ختمې نه شوې نه پکې خړه راغله، دا دومره اوبه دي. یو ځل زنځېدلې دی صرف د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو د دریاب اوبه نورې راوړي د اودسونو دپاره. سمندر دریاب دی، هغې ته مشینونه لګولي دي او په هغې باندې ته مالګه وباسي اوبه صفا کوي او هغه راوړي صاحبه، په هغې باندې اودسونه هم کېږي. په بعضو یې لیکلي چې دا ګورې لشرب فقط صرف اسکو دپاره دي، او په بعضو یې لیکلي چې لا لشرب اسکو دپاره نه دي، دا صرف د اودس او چارهدام دپاره دي. هغه د زمزم اوبه را پیدا شي. کارو شروع بیبي مطمئنه شوه، یو قافله په لاره تله، جرهم قبیله ورته دی، جرهم قبیله تله مارغانې ولیدل دغلته. هغې ویل که مونږ خدا بخاري شریف کې راځي چې مونږ خو په دې لاره باندې ډېر تللي یو، دلته خو مارغان چې ته مونږ نه دي لیدلي، اوبه نشته نو مارغه ده کمې راغی. تاسو معلومات کوئ داسې معلومېږي لکه دلته اوبې، که اوبې خو دا ډېره ښه علاقه ده بیا مونږ پکې ایسارېږو. هغه دا خانه بدوش غوندې خلک وو، دا کم دغه والا چې وي څه نومې دی، دا خیمو والا خانه بدوش خلک، هغه کسان تلل دقه دي چې د موجوده چې کوم ځای کې بیبي هاجره ناسته ده اونې لاندې اوبه دي ورسره کښېنل. او دا بیت الله و خو دا روان شوی و، سیلاب به راته یو خوا بل خوا دا روان شوی، داسې یو غونډی باندې بیت الله مبارک اثرات. هغې ته تپوس وکړه دا هو ته څوک یې؟ دغسې زه فلان کې ځان یې ورته درښولې، زما خاوند دی پیغمبر، ما له کله کله راځي
اوبه څنګه دي؟ وي بس دا ماله خدای را کړي دي، ټوله قصه یې ورته کړې ده. هغه تللی دی، هغه خپل قافلې والا ته هغه ستا دو الولې د هغې راغلي دي چې راغلي دي، وایي که ستا خوښه وي مونږ به در سره ډېره شو. وی بالکل ډېره شي. پې خوشحاله شو، شکر دی چې ماله خدای څوک راولي. خو ګورې یو خبره ده چې کوي به اوبه تسکی خو زما به وي. هغې غریبې ته خو پته وه چې زما د ژوند خو ذریعه دا ده، اوبه به زما وي، تاسو له به در کوم، خو ګورې دا به ملک به زما وي، دې کې بس تاسو قبضه بني. هغې وی بالکل ټیک ده، خو مونږ خو به ترې اوبه څوک نه وي. او الله هغې له په زړه کې چې اسماعیل علیه السلام ماشوم ته وکتل، د هغې په زړه کې خدای پاک هغه سره مینه پیدا کړه. اوس الله کې هغه اصل عربو هلته ډېره شو. ابراهیم علیه السلام به کله کله راته بخاري شریف کې راځي، د خپلې بیبي او د خپل ماشوم خبر به یې اخیست او ځان سره به څه معمولي شی م راوړه، دې ته به یې ورته پرېښوده. او چې ویې م کتل چې زما بیبي ته او ماشوم ته خو رب العالمین د اوبو انتظام کړی نو مطمئن یم چې سره زوی راځي. ماشوم ورو ورو لویږي لویږي لویږي. قرآن شریف کې الله فرمایي فلما بلغ معه السعی. بل امتحان اوس شروع شو، د انبیاو زندګي د امتحانونو ده. قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. چې کله د منډو ترړه شو، بعض علما 12 لیکي، څوک 14 کاله یادي، اکثر علما 14 کاله یادي. خو عربي الفاظ دا دي لما بلغ معه السعی، معه لفظ دی، یو دا دي بلغ السعی ماشوم اسې منډې وایي، نه معه پلار سره د تلو راتلو قابل شو، پلار سره یې منډې تللې والې. علما وایي عموما دا د 12 کال 14 کال. ابراهیم علیه السلام د دې ذوالحجې راتلونکې میاشتې چې څومره دې پس به راوخېږي، دې میاشتې په 8مه شپې خوب ولید. خوب کې ورته الله دا حکم کوي چې دا بچی دی حلال کړه. الله اکبر. سختو نه سخت امتحان شروع شي. نو چې دې د خوب راویښ شو، دا 8مه د لوی اختر د میاشتې 8مه ده، دې ته یوم الترویه وایي. نو بعض علما وایي وی ترویه سوچ کول او فکر کولو ته وی دې په دې سوچ فکر کو چې دا خوب مې څنګه دی، دا خبره غلطه ده. د پیغمبر خوب وحی، الله چې پیغمبر ته وحی راولېږي نو په هغه پې پټه نه ساتي، په هغې یې پوهیږي، خبره یې. دا معنا غلطه ده چې سوچ یې کو چې دا خوب د خدای را طرف نه دی او که د شیطان د طرف نه. پیغمبر ته شیطاني خوب نه کېږي، د الله را طرف نه. او چې د دې خوب څه مطلب دی، نه په مطلب یې پوه. ترویه ورته ولې وایي؟ یا خدا چې سوچ او فکر کې چې دا زوی به څنګه حلالوم، اډر د زوی دی څنګه به حلالوم، په کومه طریقه به حلالوم، څه به کېږي څه به نه کېږي. خو راجح قول بیا دا نه دی، دا دی چې دا ترویه اوښانو سیرابولو ته وایي. دا چې په دغه ورځ باندې خلک مینا او عرفات ته ځي نو په دې تمه اوښان سیراب کړي، بیا په عرفات او مینا کې اوبه نه میلاوېږي. په دا نهمه شپه باندې بیا خوب ولیده او دا 10مه ورځ باندې بیا خوب ولیده، په شپه باندې خوب یې ولید. عمل پې کوي خو سوچ فکر کوي چې دا څه طریقه به کوم، زوی به څنګه حلالوم. اوس ماشوم زوی وي نو زه به حلال کړم، خو د 14 کالو ماش هلک دی، مور سره به یې څه کومه، او دا به د حلالولو طریقه به څنګه وي. خدای پاکه بیا دا نه وایي چې الله دا حکم بدل کړه. ګور عاشق دی، دا نه وایي چې خدای دا خو سخت حکم دی الله دا بدل کړه. مونږ باندې لږ تکلیف راشي پنګېرې ورته نه شو، مونږ بیا د خدای نظاره شروع کړو، په کار هم دا ده چې داسې وکړو. مونږ هغه صلاحیت نه لرو کوم چې هغې کې صلاحیتونه دي. راغې اوس دوی سره مشوره کوي، بچې دلته خو دې راشه ځان لشه، ځان لیکه د مور نه. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. بچې خوب وینم چې د تا حلالوم. نو فانظر ماذا ترى، څه سوچو که څه دې خیال دی. نو دلته زمونږ د طالبان بیا سوال کوي چې د پیغمبر خوب وحی وي او الله ورته ووایي چې حلال کړه، نو دوی سره مشوره بیا ولې کوي؟ وی مشوره دې له نه کوله چې زوی تیارېږي نو حلالوم او که تیار نه شو نه حلالوم. مشوره دې لپاره کوي چې زوی مې په رضا آماده کېږي او که په زور. که په رضا آماده کېږي د حلالولو جدا طریقه ده، او که په رضا نه کېږي د زور خبرې نو بیا به ولې څه بل څه خوب کې به کوم یا په زور به راځي څه چل به کوم. او بل دا دې ورته پته وه چې زما زوی دی، د دې به زما د حکم او د الله د حکم تعمیل به کوي. فرشتو ته ښایي دا خبره چې په زور مې ګورې نه دی حلال کړی، زوی مې هم تیار دی. بچې ورته څه وایي؟ دا ورته چې بابا
بابا خدای نه سوال وکړ ما مرګ نه بچ کی دا ما ولې لالې دا نه وایي او ته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې د خدای طرف نه څه حکم درته کېږي فوراً عمل کوه او کالالول ډېر ګران دي خو ستجدوني ان شاء الله من الصابرین ته به ما د صابرانو نه ومونې زه به ډېر صبر کوم زه به صبر کوم انشاءالله ښه بچې داسې کوه مور ته دې غږ مه کوه او رسۍ م راوله او چاړه م چاړه خو ده راواخېسته خو رسۍ راوله ځنګل ته ځو کور مور ته وایي ځنګل ته ځو بابا سره ځنګل ته ځم رسۍ م راکو چاړه م راواخېست روان شو دومره لرې لاړ شو چې دا اواز د مور وونري دومره لرې به ځو او دومره لرې لاړ شو چې هغه هوا دې په دې مور را نه شي نو مینا اوس خو غر کې سورنګ دی نو لاره اسانه شوې ده مخکې خو سورنګ نو 3.5 کیلومیټره نه زیات مزل دی چې اوس دوی څنګه لاړل دلته کې شیطان راغی شیطان خو کوشش کوي رکاوټ اچوي بي بي هاجرې له راغی چې ته خبرې چې دا زوی درته کوم خوا بوته وی نه وی چرته بوته وی پړې یوړو او چاړه ماړې یوړله او سخکار به کوي او یا به ځنګل نه خشاک مشاک به راوړي که نه وی دا زوی د لالالی وی قمقله داسې بوډا پلار پیغمبر پلار او رحمدل پلار او د اسماعیل په شانتې ځلیدونکي خشته ملغلره زوی داسې پلار به داسې زوی لال کي نو شیطان دلته وخپېده وی ستا خاون وی چې ما ته الله ویلي دي ښه وی چې الله ورته ویلي دي نو حلال دي کي زه په مخه دي ښه رکېږه مایوسه شو چې مایوسه شو راغی ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته وی د یو سړي په شکل کې راغی څه کې وی غرض دې څه دی وی خبر شویم چې دا زوی حلالی وی او دا ولې حلالی ما ته الله حکم کړی خوب کې راته الله ویلي دي پام کوه خوب خو یو شان نی خوب به این یو شان ته مطلب به بل شانی خوب به دې لیدلي خدا الله به دا مقصد نی نه نه ما ته پته رم دی مقصد دی دا ورته وی قابیل لګې شو او خپل لور حابیل یې مړ کړ په قتل الله څومره خفه شو دنیا کې لوی انقلاب راوسته قتل کې زوی وجنې داسې کې ابراهیم علیه السلام ته زمو د قابیل منځ کې فرق دی قابیل د دنیا او د ښځې دپاره زوی ورور وجه او زه د الله د رضا دپاره دا بچی لالو بیا ورته وی لږ سوچ وکړه ګورې دا خبره داسې نه ده ماشوم بچی دی او که د حلال که بیا ګوتو له بس را نه شي بس کاڼې را واخېستو ښه مضبوط یو اووه غوزار یې پې په اوو کاڼو کړل هغه خدای په ځمکه ننویسته دوباره والا بیا راغی په درېیم ځل والا بیا راغی اسماعیل علیه السلام ته موسوسې واچولې چې هغه کوم ځای کې په شیطان باندې اووه غوزاره 3 ځله کړي دي او شیطان الله په ځمکه روک کړی دی هغه ځای کې سلي ولاړ دي اوس خو خیر سلي نه دي دیوالونه دي او دا خلک ورته شیطانان وایي غټ شیطان او منځنی شیطان او لومبنی شیطان دا شیطانان نه دي شیطان په هغه ځای جوړ شوي دي ادا بس الله ته خوښه نه هغه د بي بي هاجرې ادام خوښه ده حاجان به هلته منډې وایي اووه چکرې به لګوي او هغه د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام د شیطان د ویشتلو ادام خوښه ده نو چې اجال لاړ شي نو هلته کې په اووه کاڼو باندې هغه شیطانان ولي اصلي ولي د مینا میدان ته بوت چې میدان د مینا ته بوت بچې اوس به څه کوو اوهو سخت امتحان شروع شو بابا چې څه حکم یې په هېڅ پروا نشته ته دې خوښه یې کوه بابا یو څو وصیتونه مې واوره باقي ستا خوښه ده یو وصیت مې دا دی چې چاله راته ښه تېره کړي هسې نه ته بوډا یې لاس دې وړقي د خدای په حکم کې ناراستي را نه شي نمبر 1 دویم به دا چل کې چې زر به چاله راکاږي سوچ به نه کې د الله حکم دی مونږ د خدای یو هېڅ فکر مه کوه د خدای په نوم قربانېږم پروا مې نشته او دریم به دی چې د الله سپې راله مه تړه ته به ماله د الله سپې وتړې زما په خوښه خو سبا به د الله فرشتې وي چې دی جوړ په زوره لال کړی دی دا حکم بیا بدلی وی ښه بابا دا حکم بدلومه وی ځکه چې دې وخت کې خو زه لاس پې نه لقوم خو هسې نه چې مری مې زخمي شي او زه بې اختیاره شم او لاس پې لقوم نو بیا به د الله په حکم کې ناراستی به راشي وتړه لاس پې مې کلک وتړه او بل به دا وکې چې دا کمیس په ما نه وباسئ مخکې نه وباسه دا کمیس درته وباسم او چې ما کله لالی دا مخ په مې لاندې کې ګورې بابا
ولې دا زما یقین دی ته په ما ډېر رحم دی که زما ستا سترګې سره یو بل سره مخامخ شوې نو ته ما نشې حلالولی او کمیس چې وباسې او کله زه بیا اوس وباسه وروستو چې وباسې دا به شلېږي نو مور به مې وایي چې په زور یې زما زوی وجلی دی اوس وباسه چې دا کمیس مې روغ مور له یو سې نه به وایي چې په خپله رضی وجلی دی او زما مور ته به زما سلام ووایي اسماعیل پتا سلام وایي او ما ستا نه بغیر حلال ځکه که چې ستا د ښځو فریاد زیاتي ستا د فریاد د وجې نه او زما دا کمیس به زما وینه کې لون کې زما مور ته به زما سلام وکړي چې دا د اسماعیل وینه ده چې یادېږي دا وینه بویم او په دې تسلي کوه یو کتاب مې کته ډېر عجیبه نقطه یې لیکلې وایي چې دا ټولې خبرې وکړې نو حضرت ابراهیم علیه السلام دا خپل بچی روچت او په تندي ول اخیري ښکل اخیري په تندي ښکل که یو بوډا با پلار چې د هغه دې وخت کې د 14 کالو دی نو ابراهیم علیه السلام تقریبا کال کم د 100 کالو به او دقه یو بچی دی بل بچی نشته مونږ خدای له څو کړل داسې ازمایښونه د الله په مونږ نه راوړي مونږ څو کړل مونږ په خپل وجود کې د الله لپاره پنځه مونځونه هم ځای نه کړل مونږ په خپل مال کې د الله دپاره په 40 کې 1 روپۍ ورنه کړه مونږ خپل بچې په ګرمۍ کې ایر کنډیشن توده که جومات ته مونږ رانه وسته مونږ خپل بچي په یخنۍ کې په فومونو کې سملول خو مونږ جومات ته رانه وستل زمونږ په بچو دا رحم دی او د ابراهیم علیه السلام په خپل بچي دا رحم دی چې که بچې حلال شي خو چې د ما رب خوشحاله شي نو ما الله خوشحاله شي مونږ نن بچي په دنیا خوشحاله کړل الله هم خفه کړ د دنیا د عیش و عشرت سامان د پلیتۍ سامان راوړو خپل بچو ته اږدو مونږ بچي نن د پلیتو په سامان خوشحاله کړل مونږ یې په دې خوشحاله وو او ابراهیم علیه السلام وی بچې د قربان شي حلال دی چې خو چې رب خوشحاله شي الله خفه نه شي داسې ازمایښونه سړی حیران شي نن په مونږ معمولي تکلیف راشي مونږ خدای ته د خدای نه فریاد کوو مونږ د خدای نه ګیلې کوو بیا او دې خشتم ډېر زیات دی اسماعیل علیه السلام خوبصورت هم زیات دی او د یو کم 100 کالو پلار لاسونه رپېږي بوډام دی نو روچت یې کوه هغه اخري تندي باندې ښکل کړه او بیا یې لاسونه خپې ورله وتړل او چړې ته یې ګوتې کړې چې ته چړې ته یې ګوتې کړې الله په اسمان کې فرشتو چغې جوړې کړې الله ماشوم بچې دی یو بوډا پلار دی الله یو ازمایش نه دی خدایا دا دویم ازمایش دی پروردګار دا یو نه دی دا بوډا به څنګه خپل بچی حلالوي چغې کړې فرشتو په چغو بر اسمانونو کې فرشتې چغې وایي الله دا خدای رحم پې وکړه الله دا ما بوډا به پلار بچی څنګه حلالوي الله او هغه چاړه هغې وخت کې راځي قرآن شریف کې الله فرمایي فلما اسلما وتله للجبین دواړه د الله حکم ته تابعدار شو او سمیلو جبین د تندي دې اړخ ته وایي دې اړخ ته او دې بل اړخ ته وایي پر یې غاړه سمله د زوی د وصیت مطابق کمیس یې ایستی دی هغه ماشوم وجود باندې نظر هم لګي د پلار بلکې یو روایت کې راځي وي بابا سترګې وتړه ځان لږ ورې چې که زما په وجود ستا نظر ولګي ګورې بیا درته قصه ګرانېږي هلته فرشتې چغې وایي دلته دې چاړه راکاږي زور سره چاړه راکاږي فلما اسلم وتله للجبین ونادینا څنګه دی ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین هغه ځای نه جبریل علیه السلام ته الله حکم هغه ګډ چې حابیل قرباني کړو جنت کې الله سات فوراً رساو فټافټ ما د خپل ابراهیم او د اسماعیل قرباني قبوله کړه
ګډ را رسئ او ابراهیم علیه السلام جبریل د هغه ځای نه آواز کوي الله اکبر الله اکبر چې هغه آواز کوي الله اکبر الله اکبر اسماعیل علیه السلام لاندې نه آواز کوي جوش کړي د الله حکم ته لا اله الا الله والله اکبر الله تعالی شریک نشته خدای تل وایي ستا په وجه زه ځان قرباني کوم الله زما وینه قبوله کړه پروردګار اسماعیل علیه السلام او بیا دې زور ورکوي کار نه کوي چاړه کار نه کوي تا مورخ لیکي چې زوی ول آواز ورکړه بابا په ما ازمایش مه کوه چاړه الوړې مه راکاږه په ما ازمایش مه کوه چاړه الوړې مه راکاږه چاړه نیغه کا الله وایي د پیتلو لوښې د چاړې لاندې کړی دی چاړې له زور ورکوي چاړې اوچته کړه ځمکې له یې راوبروله چاړه ورته وایي ستا ومنم ته خلیل یې که د رب جلیل ومنم ته یې پرې کوه او رب وایي مه پرې کوه قد صدقت الرؤيا تا خوب رښتونی کړ انا كذلك نجزي المحسنين نیکانو سره موږ دا چل دا دومره ثواب وشو لکه چې زوی دی لل کړي او افزی مې دله بچ ګډ راوستلی شو ګډ حلال شو ابراهیم علیه السلام د خوشحالۍ نه وی الله اکبر ولله الحمد الله ته ډېر لوی ذات دی تاله ثنا ده هغه قربانیم لازمه شوه او هغه تکبیرات تشریق هم په امت باندې په مخلوق باندې لازم شو خدای بچ کړ اسماعیل علیه السلام را پاسه هغه ګډ بیا ذبح شو حلال شو د مکې فقراو مسکینانو د هغې غوښې وخوړې او ښکرانې د بیت الله کې دننه اویزاندو ډېره مودې پورې ښکران اویزاندو یا د عبدالله ابن زبیر په معرکه کې چې حجاج بن یوسف حمله وکړو بیت الله روان شو نو پکې چې ضایع شو دا قرباني د ابراهیم علیه السلام طریقه ده صحابه تپوس کوي ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا الله رسول الله قرباني څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه ابراهیم طریقه ده فما لنا فیها دا الله رسول زمونږ پکې څه دي وایي د هر ویښته په عوض کې او د ګډ د هرې وړۍ په عوض کې به الله نیکي درکوي او نبی علیه السلام فرمایي په دغې ورځو کې د قربانۍ نه بهترین عمل د خدای په نزد بل نشته دی او نبی علیه السلام فرمایي کم څاروی چې د الله په نوم په دې ورځ خیرات شو او قرباني شو دا به سره د ښکرو سره د سوټو او سره د دې ویښتو د الله په دربار کې قبلیږي دا به الله تلي ابراهیم علیه السلام زوی قرباني مونږ بس مونږ سره پیسې شته ډېرو خلکو سره بیا هم قرباني نه کوي نو قرباني په هغه چا چې زکات پې فرض دي د زکات نصاب مې درته مخکې ویلی زکات دپاره مال نامي شرط دی او د قربانۍ دپاره نامي مال شرط نه دی څه مطلب که یو سړي سره تجارت مال نی که نه او دس دوه کوره دي یو کور کې دی اوسېږي او بل کور یې د ضرورت نه زیات دی او د هغې کور قیمت تقریبا 80,000 غالبا به نن نصابي څوک 15,000 ما ته چا یاد کړه چا 80 یاد کړه خیر 2.50 نیمې تولې سپین زر معلوماتو کې تاسو تقریبا 80,000 جوړېږي دا هغه دویم کور د ده د ضرورت نه زیاتي دی قیمت په 80,000 ته رسېږي قرباني به کوي یا نغدې پیسې ورسره 80,000 دي یا یو ښځه ده که کالې ورسره د 9 تولو نه کمې خو قرباني پې نشته خو که کالې ورسره 1 توله دی او نغدې پیسې ورسره دي نو بیا به دا کالې قیمت کوي هغه نغدو پیسو سره به جمع کوي چې 80,000 ته ورسېږي نو قرباني به کوي یا د ضرورت نه زیات سامان یې ورسره دې ښځې سره نو بیا به هم هغه ضرورت نه زیات سامان هم قیمت کي او کالې به هم قیمت کي 80,000 ته ورسېږي نو قرباني به کوي یا یو سړي سره د ضرورت نه زیات سامان دی د حاجت اصلي نه علاوه لکه یو ټوپک یې دی مثلا 100 دپاره پوره دی د سره دویم ټوپک دی د هغې قیمت چې یو ځای کې 80,000 نه اوړي 80 ته رسي نو بیا به دې هم قرباني کوي یا د یو سړي دومره ځمکه ده چې ادنا ګزاره پې کېږي نغدې ورسره نشته خو دومره ځمکې ده چې د دوره د بچو پې معمولي ګزاره کېږي معمولي دې به هم قرباني کوي قرباني په ګډ چیلي باندې کېږي چې د کالي چې د کال نه کمې بیا پې قرباني نه کېږي البته علما لیکي هغه ګډه چې لمور وي لمور او په شکل د کال ښکاري
نو هغه د شپږو میاشتو چې نو په هغه هم قرباني کېږي په بېلمه ګډ نه لمور خو چې سروبي په شکل د کال ښکاري په شپږ میاشتې هم کېږي او په چیلي چیلی چې د کال نه کمې قرباني نه کېږي دارنګې بېلمه ګډ یا چټ سورب ني چې د کال نه کمې قرباني پې نه کېږي غوا سنډه میخه غویې د 2 کالو ته چې ورسېږي نو قرباني پې کېږي که د 2 کالو نه کمې نو قرباني پې نه کېږي 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي او که نه کړی بعضې څاروي وي غاښې کړي او بعضې نه کړي عمر ته بیا ګورې چې عمر د 2 کالو وي نو قرباني پې کېږي ګډ یا ګډه کې چیلی چیلي کې صرف د یو کس قرباني کېږي او په دې غټو څاروو کې چې غوا میخه د په هغې کې د 7 پورې کسان شریکېدی شي خو دا چې کم کسان شریکه قرباني کوي د دې ټولو نیت به دی چې د الله دپاره دا قرباني کوم که دې 7 کسو کې د یو قسم د غوښې نیت وکړو نو د دې ټولو قرباني ونه شوه ګورې دا یاد ساتئ بل قربانۍ کې هغه کسان ځان سره شریک کړي چې حلال خواري که په دې 7 کسو کې یو قسم حرام خور د پیسې حرامي د ټولو نه شوه ګورې حرام خور به پکې نه راولې چې کم پیسې حلال یې هغه ځان سره شریک کړي هغه غوا میخه چې د هغې لکۍ نیمه پرې شوي قرباني پې نه کېږي غوږې نیم پرې شوي قرباني پې نه کېږي غاښونه یې د نیمې نه زیات یا نیم اوتې قرباني پې نه کېږي ټول غاښونه یې نشته نو که ګیه سمه خوړې شوورې مضبوطه وي نو خیر د قرباني پې کېږي او که نه شوه خوړې سمه ګیه بیا پې نه کېږي یوه سترګې ړنده ده یا دواړه ړندې دي بیا هم پې قرباني نه کېږي دارنګې ښکرې مات دی د نیمې نه زیات بیا هم پې قرباني نه کېږي که پیدایشي ښکرونه یې نشته نو قرباني پې خیر دې کېږي پخپه ګوټ دی نو که رسېدی شو هغه میدان ته په اسانه نو قرباني پې کېږي او که نه هغه د ذبح میدان ته په اسانه نه شو رسېدی بیا پې قرباني نه کېږي عیبجن څاروي باندې قرباني مه کوئ روغ او خشته ښکلې څاروی والئ کوم څاروی دې واغېشته او هغه کې پی دي بعضې خلک وایي څاروی مغشتې دی پی کوي پی به ترې نه اخلئ او که دا دردېږي نو په دې غولانځ ولې یخې اوبه واچوه هغې سره دل ختمېږي او که بیا هم چغې وي او تنګې ته پی ترې ولشه واپس یې ورته ګیا کې واچوه په هغې یې وخوره خو ته به پی په استعمال کې نه راولې نه څاروي بیا چې حلالی نو چې کوم دی د اختر مونځ کېږي لکه کلي کې د اختر د مانځه نه مخکې حلالول به نه کوې د اختر د مانځه نه پس به حلالول کوې یو صحابي د اختر د مانځه نه مخکې حلال کړی نبي صاحب ورته ویې د غوښې شو وی بل حلال کوس او که بانډه کې وي چې کومو علاقو کې د اختر مونځ نه کېږي نو هغې کې خیر دی وختي ملالولی شي بیا چې کله حلالی نو دا 3 ورځو کې ذبحه کېږي د اختر لومبۍ ورځ او 2مه ورځ او 3مه ورځ د 3مې ورځې د غروب نه پس بیا بند شي خبره د شپې هم حلالولی شي خو مکروهه ده تنزیحي او د ورځې حلالولی بهتر دي او چې حلالۍ قبلې ته به وله مخکې په خپله هم حلالولی شي د بل په لاس هم حلالولی شي چې حلالۍ ملګري دي پکار دي چې ټول حاضري او چې حلالۍ قبلې ته وله مخکه وتړه چاړه مخکې تېره که چاړه به د څاروي مخکې نه تېری ګورې دا هم ګناه ده چاړه نه به څاروي نه بغیر به چاړه تېری چې هغې نیني او زر به حلالۍ او بسم الله والله اکبر بس دا کافي دی بعضې وخت کې ملا هم راشي وي ته پې لاس کېده او هغه حلالولو والی ملالۍ نو دواړه به بسم الله والله اکبر وایي بسم الله والله اکبر دا کافي دی او زر به حلالۍ فوري به حلالۍ او چې کله حلاله کړي نو سرمن به هله وباسي چې ساعت یې وخېږي تر څو ته ثاني وتې نو سرمن به ترې نه وباسي او چې کوم شریکوال دي پکې ګوره یاد ساتئ د هغې نه به باقاعده تپوس کوي دا فلان کیسه ده که مثلا یو سړي نشته او د هغه نه دې تپوس نه دی کړی تا ولې ایسه ونیوله دا نه صحیح کېږي که دې کې ورسره شپږ نور ملګري دي هغه شپږ یې هم غرق کړله دې کې احتیاط کوی لغوندې بیا چې حلاله شي د هغې غوښه ښه دا ده چې نیمه په خپله وخوري په بچو وخوري نیمه په رشته دارانو وخوري نیمه خیرات کې خو که ټول هم سړی ځان له ساتي نو ساتلی شي او سرمن یې که ځان له په استعمال راولي ځان له ترې بورقه جوړی بورقه ترې جوړولی شي لمسې ترې جوړی لمسې ترې جوړولی شي تولی بالغ ترې جوړی نو بلکل جوړولی شي او که نغد یې ورکوی نو هر چاله یې ورکولی شي سرمن نغده سرمن غریب لم ورکولی شي مالدار لم ورکولی شي نغده کې دا نشته چې دا مالدار دی نه نغده سرمن صدقه ده هم مالدار ته بخلی شي هم غریب ته بخلی شي خو چې خرڅه دې کړه په پیسو نو بیا به پیسې غریب له ورکوې مالدار له به نه ورکوې او پیسې به په جومات نه لګوې ګورې لخپو مثلا د غوښې ده تقسیم به کې ټول یو شان دی اووه کسان دي اووه ځایه دی کي 3 کسان دي 3 ځایه دی کي که په شریک یې چاله یو کس له ورکوي د زړه نه نو ټیک ده خو د زړه نه یې ګورې 100 کم نه ورکوي خفه کېږې ما یو کس یې په خپو لاس کې دی وي د ما مور بوډۍ ده او د خپې به دا غلی اوسم نورو زړه نه خدای خبري
دا د پاکه خبره کوم. ما ته ویلې شوي دي وی پلانکي خپې یوړې مې تاسو وی چې وړمه نو مونږ غږ ونه کړو مې اړم ووی نه اړم ولې وایي زمونږ د مور خپې کمزوري نه دي څه دا غلطې خبرې داسې مه کوئ. یا د سره ټول یو ځای شي او چې ته غریب له ورکې دارنګې سر دی سر تقسیم کې اووه کسانو باندې تقسیم کې یو کس مازغه یوړل نو بل په غاښونو څه کوي جب مازغه یوړل او دا غاښونه تقسیم کې غاښونه څه کوي خوله کې خو هم نه لګي نو ولایت تقسیم کا او کته وای چې تقسیم خو نه کېږي لانجه پې جوړېږي نو چا غریب له ورکه غونډه سره یې ورکه دې طریقه ده. تر دې حده پورې چې کم پړی دی او کم د هغې هغه مزي دي اب هم خیرات کوي. قصاب چې د قصابي کوي نو د هغه له به سرمن ګورې په مزدورۍ کې نه ورکوي هغه له مزدوري د جیبه ورکه سرمن ده او که هغه د نه قصاب په بیه اخلي خرڅه که پې که په هغې خرڅی په قصابو که په بل چا خرڅی نو خرڅه کولی شي خو په مزدورۍ کې به وله نه ورکوي ځکه دا سرمن د مزدورۍ دپاره نه ده دا خیرات تا ټوله خیرات شوې ده. نو دا یو څو خبرې مې درته طرز کړلې. تکبیرات تشریق د عرفې په ورځ شروع کېږي عرفې په ورځ دېرشتو منځونو پسې عرفې ورځ د اختر لومبۍ ورځ د اختر دویمه ورځ د اختر درېیمه ورځ او د اختر په څلورمه ورځ د مازدیګر مانځه پورې ختمېږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات به وایې ښځه به هم وایي سړي به هم وایي ښځه به پټ وایي سړی یو ځل په زوره ویل واجب دي. مولانا محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 517 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د قربانۍ مسائل واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی